ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. نو ما قبل کې درې دلایل عقلیه په نفي شرک فی التصرف باندې بیان شو. وس د دې آیت کریمه نه تخویف اخروی بیانېږي او د دې آیت حاصل دا دی چې کوم خلق د باس بعد الموت نه انکار کوي او په دنیاوی ژوند باندې راضي شوي وي او د دې ژوند نه دا خلق مطمئن وي، د الله جل جلاله د آیات کونیونا او د آیات تشریعیونا دغه خلق غافل دي، نو دغه خلق ټیکانا دا جهنم دی. نو دا تخویف اخروی بیانېږي. ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقاءنا چې دا امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږه، یعنی دا د باس بعد الموت نه انکار کوي. ورضوا بالحیات الدنیا او دا راضي شوي وي بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې. واطمئنوا بها او دوی مطمئن شوي وي بها په ژوند د دنیا. والذین هم عن آیاتنا او آغا کسانا هم عن آیاتنا چې دوی عن آیاتنا د آیتونو زمنګنا غافلونا غافل دیونا خبر دی، زمنګ د آیتونو نه غافل دی. د آیات نه مراد آیات کونیه هم کېدای شي، یعنی مطلب هغه آیتونه چې دا کونی دي، یعنی د نظام او د کائنات سره د دې تعلق دی، او د دې نه مراد آیات تشریعیه هم کېدای شي، یعنی آیات قرآنیه دواړه مراد دي. نو د دې آیتونو نه د الله تعالی په دې نظام او د دې کائنات باندې غور نه کوي او آیتونو تشریعیو کې هم سوچ نه کوي، د دې نه غافل دي. وی د دې خلق څه انجام دی؟ اولئک دا هغه خلق دی مأواهم النار چې ټکانه د دوی النار اور دی. د څه وجنه د جهنم ته به دا خلق ولې داخلیږي؟ د دې وجه څه ده؟ نو مخکې با سببیه ده. بما کانوا یکسبونا په سبب د هغه څه کانوا یکسبونا چې دیو به کوله. نو څه به کوله؟ ای من الکفر والشرک والمعاصی، کفر شرک او معاصی گناهونه به کول او د باس بعد الموت نه به انکار کولو. نو د دوی ټیکانا دا جهنم دی. د دې په مقابله کې کوم خلقو چې ایمان راوړی دی، اعمال صالحه کړي دي، نو د دوی د پاره څه انعام دی؟ نو الله جل جلاله په دې بل آیت کریمه کې بشارت بیانوي، بشارت اخروی، یعنی په آخرت کې به دې خلقو د پاره څه زیری دی، څه به ورته میلاویږي. نو الله فرمایي ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي، یهدیهم ربهم لار به وښیي دوی ته ربهم رب د دوی، بی ایمانهم په برکت د ایمان د دوی. الله به دغه خلقو ته لار وښیي، نو د څه لار به ورته وښیي؟ نو مفسرین حضراتو په دې کې دو اقوال نقل کړي دي. دو اقوال، یو قول پکې دا دی یهدیهم ربهم طریق الجنه، وی لار به وښیي دوی ته رب د دوی د جنت لاره. یا بعضی مفسرین فرمایي چې د هدایت نه مراد دلته استقامت ده. یهدیهم ربهم استقامت باور کی دوی ته ربهم رب د دوی، بی ایمانهم په برکت د ایمان د دوی. نو کاولنی توجیه مراد واغسته شي، وی لار به وښیي الله تعالی دوی ته د جنت لاره په برکت د ایمان د دوی. وی څنګه جنت؟ د جنت هغه صفات بیانېږي. وی تجری من تحتهما چې بهیږي با
من تحتهم لاندې د دینا الانهار نهرنا. څه مطلب؟ تجری من تحتهم تجری من تحت قصورهما بهیږي با لاندې د محلاتو د دې الانهارو نهرنا. یا بعضی مفسرین فرمایي چې تجری من تحتهم من تحت اشجارهم الانهارو چې بهیږي با لاندې د ونو د دې الانهارو سلور قسمه نهرونه. سلور قسمه نهرونه به بهیږي چې د هغې تذکره الله جل جلاله په سوره محمد آیت نمبر 15 کې کړی ده چې سلور قسمه نهرونه به د دې لاندې بهیږي. نو الله په سوره محمد کې فرمایي فيها انهار من ماء غير آسن. وی پدې کې با انهار نهرون بوي من ماء داسي اوبو غیر آسننا غیر متغیرنا چې مړاوي کیږي بنا تازه بوي د اوبو نهرونه. وانهار من لبننا او نهرون بوي د شودو د پيو لم يتغير طعمه چې نه به بدلیږي طعمه خوند هغې بدل به نه وي خوند هغې. وانهار من خمر لذة للشاربین او داسې نهرونه من خمرنا چې دا به د شرابو وي لذة چې خوندور به یې للشاربین د پاره د څکونکو. او څلورم نمبر نهر وانهار من عسل مصفى او نهرونه من عسلنا د گبین مصفى صفا او سوترا. یعنی دغه گبین به صفاوي د مچو او د مومنا. ولهم فيها من كل الثمرات. نو دا سلور قسمه نهرونه به د دې لاندې بهیږي یو د اوبو یو د پيو یو د شرابو او بل د شاتو نهرونه به بهیږي. نو تجری من تحتهم الانهار بهیږي با من تحتهم لاندې د محلاتو د دې یا لاندې د ونو د دې الانهار سلور قسمه نهرونه فی جنات النعیم په باغاتو د نعمتونو کې. الله جل جلاله به دغه نعمتونه دوی له ورکوي. او بلا دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم مطالبه د دوی به فيها په دغه جنت کې سبحانك اللهم دا کلمه وي د دوی مطالبه به په دغه جنت کې دا کلمه وي سبحانك اللهم. د دې څه مطلب دی؟ نو بعضی مفسرین حضرات فرمایي وی د دعوانه مراد دلته طلب دی یعنی مطالبه د دوی او د طلب نه مراد د طعام طلب دی چې کله د دوی روټۍ زړه ته وشي یا د دې جنتیانو په زړه کې د یو څیز خواهش پیدا شي نو دیو به دا نه وي چې ماله روټۍ راوړئ یا اوبه راوړئ یا چای وغیره راوړئ. نه داسې الفاظ به نه وي بلکې د دیو په زړه کې چې د څه څیز خواهش پیدا کیږي نو دا به دا کلمه استعمالوي سبحانك اللهم. نو الله جل جلاله با د دې دا خیال زر د خادمانو طرف ته منتقل کوي او هغه څیز به د دیو مخې ته حاضریږي. او بیا د ابن ابي حاتم هغه د مقاتل رحمت الله علیه نه یو روایت نقل کړی دی چې د یو جنتی د خدمت د پاره با زر خادمان ودریږي او د هر خادم سره با د سرو زرو یو پیالی ور سره وي چې پاغي کې به داسې روټۍ وي داسې روټۍ به کې وي چې په دویمه پیاله کې به دا قسمه روټۍ نه وي د هرې پیالۍ روټۍ دا به مختلف وي. دغه جنتی به د دې ټولو پیالو نه خوراک کوي. دا په در منصور کې تفسیر در منصور کې دا روایت شته
بعضی مفسرین حضرات فرمایي چې دلته دعواهم دا په معنی د عبادت دا. نو څه مطلب؟ دعواهم فیها عبادت د دوی فیها پدی جنت کی سبحانک اللهم تقدیس او تسبیح بوی. نو سوالو کا چې جنت خو دا دار التکلیف نه ده، هغه خو د نعمتونو ځای بیا به هلته عبادت څنګه وي؟ نو دلته د عبادت نه مراد عبادت تلذذي دی، د خوند دپاره به دا به تقدیس او تسبیح بیانوي د الله تعالی. د الله تعالی تسبیح به داسې بیانوي لکه څرنګه چې موږ په دنیا کې دا سا اخلو، سا موږ بار بار اخلو که نه، وی دغه شان دا جنتیان به د الله تعالی تقدیس او تسبیح بیانوي. لکه د مسلم شریف کې یو حدیث دی چې یلهمون التسبیح والتحمید کما یلهمون النفس. وی دا تسبیح او تحمید با دوی ته داسې وي لکه څرنګه چې وسه دی انسانانو ته د سا دا الهام کړی شوی دی او سا ته ورکړی شوی دی. نو دا جنتیان په جنت کې تقدیس او تسبیح بیانوي. خا د دین علاوه به نور سوي وتحیتهم او گفت د دوی یا وتحیتهم او تحفه د دوی فیها پدی جنت کې سلامنا سلام بوي. پدی جنتیانو به د الله تعالی د طرف نه سلامونه وي لکه څرنګه چې په سوره یاسین کې د دې تذکره شته چې سلام قولا من رب الرحیم. د فرشتو د طرف نه به سلامونه وي دي جنتیانو ته لکه څرنګه چې راځي په قرآن مجید کې چې والملائکة يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. نو دې ته به دا تحفې جوړې وي. او بیا وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او آخری خبر د دوی دا بوي ان الحمد لله رب العالمین چې ټول تعریفات یا جنس تعریفات لله دا ثابت دي د پاره د الله تعالی رب العالمین چې پالون کې دی د مخلوقاتو. وی چې کله دا جنتیان جنت ته داخليږي نو دا به دا خبره کوي چې یقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نو د دیو اخیرانه کلمه په مجلس چې کله مجلس ختمیږي نو الحمدلله رب العالمین با دا کلمه بر دیو ویردی.